درېمه سپاره 14 نمبر رکو سوره آل عمران 5 نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ او سوقت چوئے فرشتو یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاک بے شکت اللہ خوخ کڑے وطہرک او پاک کڑے واصطفاک او تے پسند وگرزولے علی نساء العالمین د جہان پٹولو خزو باندے. یا مریم اقنتی لربک اے مریم د خپل رب په حضور ادب سره ودرېږه. وسجدی سجده ورته کوه سجده ماته کوه. وارکعی رکوع ماته کوه مع الراکعین رکوع کوونکو سره. ذالک من انباء الغیب دا د غیب خبر دی نوحیه الیک اے محبوب مونږ تا ته وحی کو. وما كنت لدیهم او تدوی خواته نوې اذ یلقون اقلامهم هر کله چې دوی کلمونه واچول قراندازۍ دپاره ایهم یکفل مریم چې څوک په د مریم پرورش ذمه علي. وما كنت لدیهم او ته دوی خواته نه وې اذ یختصمون څه وخت چې دوی دا جګړه کوله بحث په صورت کې. اذ قالت الملائکة یاد کړئ چې ووې فرشتو یا مریم اے مریم ان الله یبشرک بے شک اللہ تا تزیر درکے بکلمت منہ دل جانب پیوے کلمے سرا اسمہ المسیح چھ دنم مسیح دے عیسی بن مریم عیسی زوی دا مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ روبدار عزت وال په دنیا او په آخرت کې. ومن المقربین او د نزدېکت والونا. ويكلم الناس في المهد خلق سره به خبرې کوي د زانګو په عمر کې. وکهلا من الصالحین او په لوی عمر کې یعنی آسمان نه نزول نه بعده. ومن الصالحین او د خاصو بندگانو نه. قالت رب انا یکون لی ولد بی بی مریم عرض کو اے زما رب ما بسنگ اولاد کیږي. ولم یمسسنی بشر او زه خو چېرته بشر لاس هم مال نه راوړی. قال کذلک الله وی دک شانت الله یخلق پیدا کوي ما یشاء چې څه د خوښه شي. اذا قضا امرا هر کله چې یو کار حکم وکړي فإنما یقول پس بے شک دی ورته فرمای کن فیکون وشه فورا وګرځېږي. ویعلمه الکتاب والحکمت اللہ بدت خی کتاب و حکمت والتورات والانجیل او تورات و انجیل. ورسولا الى بنی اسرائیل اور آلیگل شوی بنی اسرائیل تا انی قد جئتکم بآیت من ربکم بے شک مارا تگرستاسو خوازستاسو رب لجانب پنخو سرا. انی اخلق لکم من الطین زتاسو پیدا کوم د خټنا که هیئت طیر په صورت تا په شکل د مرغه. فانفخ فیه بیا زه دې ته پوکوهما فیکون طیرا باذن الله دا الله په حکم سره مرغه وګرځېږي. و ابرئ الاکمه او زه شفا ورکوم مادر ذات رندوتا. والابرصا او سپینو داغون والتا. و احیی الموتا او مړي ژوندي کومه باذن الله الله په حکم سره. و انبئکم زتاسو ته خبر درکوم بما تاکلون سچ تاسو خورئ وما تدخرون سچ تاسو کورونو کې سچ تاسو جمع کوي فی بیوتکم کورونو خپل کې. ان فی ذلک لآیة لکم ضرور بے شک په دې کې ستاسو دپاره نښې دي. ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان والی ومصدقا لما بین یدی من التورات او تصدیق کولو دپاره راغلی د ستاسو نه مخکې کتاب د تورات. و احل لکم بعض الذی او زه حلال کوم په تاسو باندې بعضې هغه شیزونه حرم علیکم چې په تاسو حرام کړلی شوي وو. وقد وجئتکم بآیة من ربکم او ما ستاسو خواته ستاسو رب له جانبه نښه راوړې. فاتقوا الله اللہ نہ ویریگے. وَأَطِيعُونَ زما اطاعت وکي یعنی زما حکم منئ. ان اللہ ربی و ربکم
बेशक अल्लाह ज़मा हम रब दे औस्तासु हम रब दे फ़अबुदूह द इबादत कवे हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम दाने गलार दे फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र पस हर कलच महसूस करो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दोई के पकतलो सरद कुफर क़ाल मन अंसारी इलल्लाह वे सोक जमा मदद गराय कीगी अल्लाह तरफ था क़ाल अल हवारियूना वे हवारियान नहनु अंसारुल्लाह मुंग अल्लाह दीन मदद गरियो आमन्ना बिल्लाहि मुंग ईमान दे पा अल्लाह बांदे वशहदत गवाओ सब अन्ना मुस्लिमून च बेशक मुंग मुसलमान यू रब्बना आमन्ना ए रब जमुंग मुंग ईमान रावड़ो बिमा अनजलता आगा बांदे चिता नाजिल कड़ा वत्तबाना रसूला मुंग ताबेदारी उकड़ रसूल फक्तुबना मअश-शाहिदीन पस्त मुंग का गवाही कौन कुना वमकरू वमकर अल्लाह काफिरानु मकर वकड़लो अल्लाह दे दोई हलाकत खुफिया तदबीर फरमायलो वल्लाहु खैरुल माकिरीन और अल्लाह लवाड़ न बेहतर तदबीर पट तदबीर कौन कहे दे।